बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ेम ज़ोर खान और तासो गोरे प्रोग्राम सियासी वादे के नन मंग रागली हुई लिख पाने था और तासो पर सोशल मीडिया बने कतली हुई पर लिख पाने के यो फाउंडेशन खिदमत इंसानियत फाउंडेशन पनुम बंदे दाया दीगी नंदद्वी दियो रोड ओपनिंग दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द खिदमत इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन काटलंग द इलाके द तरफना زه د خپل ورونو بیګانو ته او سره زما دا ټول کارکنان دي دوی چې نن کم جذباتو سره دا روډ صفا کو کم چونې مونې وکړلې او کم خوشحالي دوی محسوسوم زه او تاسو ټول یې نو د دغه جذباتو زه د دوی ډېر زیات قدردان یم او دوی چې کوم اعتماد د علاقې د الو قاسمي د دې غاړې ټوله چې څونه علاقه ده په دې طرف چې څوک تللی دي نو هغوی مونږ ته د یو لاس په ځای په دوه لاسو سلام کړی دی او دعاګانې کړي دي او د خپل کور کلی او د خپل علاقې د چاړونو ډیرې لیک پاڼې د علاقې چرچوړو د دې هر سیمې ما سره باقاعده د لیست دی چې کوم خلکو کټ ته چنده غورځولې خو جدا ده خو چې کوم خلکو مونږ لا بای هاند سره لیږلي دي او راکړي دي د هغوی ما سره باقاعده ریکارډ دی انشاءالله د هغې به زه تذکره لږ ساعت پس کې خیري بیا وکړم او انشاءالله زه د دې ټولو د جذباتو قدر کوم را دوی چې کوم خوشحاله دي نو اصل وجه دا ده چې دوی په دې لار ډېر زیات ځپلي شوي او ډېر دا یو ډینجرس ایریا وه او د تلو راتلو نه اوتې وه بالکل د دې د وجې نه به ډرایور په بل طرف باندې ته خو هغه باندې به په دې ځای باندې غونې زیګ زیګ کېدل او الحمدلله نن پې مونږ ولاړ یو او دا 16,000 مربع فوټ کار چې دی نو دا په 4.5 لک روپۍ کې دا د دوی په تعاون سره وشو دوی مونږ سره ګاډۍ ډکې کړي دوی مونږ سره مسالې خوشتو کړي په سپینه ګیره نوجوانان سهار غرمه ماښام اوبو ترایله چایانې زنانه رالیږلي روټیګانې رالیږلي دا ټول چې کوم دی نه دی مونږ قدر کوو او د دې چې کوم دی سره دوی شکرګزار یم او انشاءالله مزید به زمونږ دا کار چې دا جاری له خیره سره د وخت کې چې کوم ذمہ دار خلک دی نو هغوی خو هېڅ څوک نه دي راغلي البته سابقه خلکو کې زمونږ سره چې کوم دی نو هغې کې دې کې مونږ سره جانزیب ناظم صاحب شو ګوهر باچا شو بنیامین شو او داسې زمونږ د ورور انور خان ولاړ دی تقریبا د 30,000 روپو پورې د مونږ سره کومک په دې کې کړی دی دغه شان هغوی مونږ سره د 25-30,000 روپو پورې کومک کړی دی او دغه شان دې سره سره مونږ سره نور داسې کسان دي چې هغوی مونږ سره په دې کې لکه مثال په طور باندې د سعودي عرب نه محمد اخلاق د چاڼونو هغه مونږ سره 10,000 روپۍ صوفي بغزمین 5,000 روپۍ یو د ناصر علي باچا د چرچوړ سابقه ناظم چې کم دی هغه مونږ سره 20,000 روپۍ او بختی روان خان دلته یو غریب سړی دی د خپل پلار د صدقې د پتور باندې 7,000 روپۍ او دغسې ناظم صاحب 25,000 شاکر الله لالا رحمت شاه رحیم خان انکل کم از کم 20,000 روپۍ مونږ له د 22,000 روپو پورې دا د یو بل نه روشو کولی په خپله خدمت هم کو دغه شان رحیم خان باچا مونږ سره 5,000 روپۍ اجاز مونږ سره د سعودي عرب نه پرویز لالازویرې 5,000 اخلاق د چاڼونو 10,000 صوفي بغزمین بل کمشنر صاحب زمونږ وزټ کړو هغوی مونږ سره د خپل وس مطابق امداد کړو نو زه د هغوی شکریا ادا کوم یو ذمہوار کس دی دغسې نمیرګل الطاف نعمت علي صاحب تاجمل لالا او هغې بل زموږ سره 7,000 روپو تعاون کرنټ چې کوم دی نو 10 بورې سیمټ یې راولېږل او دې سره سره نور هم داسې کسان دي لکه انعام صاحب مونږ له کرش رالیږلی دی او دغه شان سمد د دې چاڼونو هغه 10 بورې دغه شان نور ډېر کسان دي که زه د هغوی نومونه علمه نو یو کافي ټایم به په هغې باندې لګي او چا چې کټ باندې چنده کړې د ناخو ده نو کل مونږ سره په دې کې 4.5 لک روپۍ لګېدلي او ماشاءالله دا ټولې د خلکو راغونډې کړي دي او انشاءالله د قیامت پر ورځ دوی له تسلي ورکوم چې ستاسو یوه روپۍ دا په دې روډ لګېدلې په دې به زما د بچي جامه نی په دې به زما د بچي پیزار نی په دې باندې به انشاءالله زما هېڅ قسمه آینده زه ریکویسټ کوم ټولو د مالدارو خلکو ته راشه دا پلیټ فارم تاسو ته حاضر دی سیاست په خپل ځای کوي د الیکشن په وخت کې په خپلې پارټۍ لځئ دا زموږ یو غیر سیاسي تنظیم دی او ستاسو خدمت ستاسو پیسه او انشاءالله زنګ خدمت له خیره سره والله که په دې علاقه کې یو پوچس کې کار رنګ پاتې شي خو تاسو صرف د زړه نه لږ پیسې وباسئ او سیمټ وباسئ انشاءالله کار به رواني له خیره سره ورور مثل خان زما بل رشتہ دار او ډېر کلوز فیملی ممبر میرسلم لالا او د هغه سره زمونږ یو وړوکې سدیس او کامران دوی چې کوم او راوید خان زنګ جنرال سیکرټري دی خو هغه هلته خدمت کې دی او الحمدلله د دې سره سره عاکف او ورسره فیصل دوی چې کوم دلته مونږ سره نور خو ټول تلي راغلي دي خو دا زموږ ریګولر پرمننټ چې دوی کوم
دغه کړی دی نو محنت او چنده حوالې سره ډونیشن د کولو سره زه د هغې ټولو ډېر زیات مشکور یم او انشاءالله زموږ کار به جاري که خیري دا پیز 1 مکمل شو او پیز 2 به د خوند نه پوري او انشاءالله پیز 3 به که خیري بیا بل ځای کې دی او وروستو اعلان کوو له خیره سره الله پاک فضل سره به کار چلیږي که خیري ډېره ډېره مننه جزاکم الله خیرا کثیره چې دوی زموږ له دونه داد راکو او د انسانیت تنظیم له چې کوم دی نو وده ورکړه زه دې تنظیم ته چې کوم دی دا د خپل طرف نه وایم زموږ نه چې څونه کیدی شي موږ به تاسو سره امداد کوو داسې د خیر ښېګړې په کارونو او دا کم کار چې تاسو وینئ دې له چې کوم دی حکومت کروڑ روپۍ منظور کړې وي داسې په کروڑ روپۍ نه دی شوي دا کار په 4.5 لکه روپۍ باندې وشو حکومتي چارواکو ته هم دا وایم چې داسې فلاحي تنظیمونو له چې کوم دی نو ایډونه ورکړې فلاحي تنظیمونو له څیزونه ورکړې دا دغه وله ورکړې پراجیکټونه ورله ورکړې چې دوی همدغه شان کارونه وکړي چې کوم کار په کروڑ روپۍ نه دی شوي نن هغه ماشاءالله په 4.5 لکه روپۍ وشو د خلکو په چندو وشو زما له طرفه چې کوم دی نو ما دوی سره 30,000 روپۍ امداد کړو نور چې کوم دی دوی چې کوم ځای هم لار جوړوي زما له طرفه دوی اعلان دی د ټول نه ډېره چنده به هم زه ورکوم او د ټول نه ډېر چې کوم دی د دوی سره امداد کوم والسلام ځکه چې دا میډیا مخکې وړاندې پیش کوي د کار باره کې به زه دا ووایم چې دا چرړایي چې کوم ده نو دا مخکې دې نه مخکې حکومتونو د دې دپاره 98 لاک روپۍ منظوري شوي او دا کیلومیټر لار ده دا چاڼول نه واله تر دغه جومات دې سره پورې دا نیم کار دی پکې اخوا دا چې کوم دی دا په تارکولو پوخ شوی او دې خوا دا په کنکریټ باندې شو دا کار دومره زیات خراب و چې دې کې د ډېرو خلکو لاسونه خپې مات شوي د موټر سایکلو نه غورځېدلي دي زنانه چې کوم دی په دې باندې د خلکو نه موټر سایکل نه غورځېدلي دي ډېر زیات تکلیف و دلته نو زه به خصوصا د مفتي صاحب په دې کې زیاته چې کوم دی نو د هغه شکریه ادا کوم او هغه ته خراج عقیدت پیش کوم چې هغه راپاڅېد او دا خلک یې د تکلیف نه خلاص کړ مفتی صاحب دا یو بهترین چې کوم دی د بهترین معلم نه علاوه دا یو بهترین سماجی کارکون دی او دې چې کوم دی نو لکه د خلکو د خیر ښېګړې کارونه لکه د زه اکثر موږ سکول کې لګیا یو ناس یو ګپ لګو چې دی دومره مصروفه زندگی تیری د شپې ناوخته پورې دی د خلکو د خیر ښېګړې په کارونو پسې ګرځي د چا روغي د چا څه مسلې او دا کار پکې چې کوم دی نو د خلکو د خیر ښېګړې دپاره چې کوم دی نو دا یو ډېر لوی کار دی د خلکو تاسو ته هم دا معلوم وي چې دا مخکې څنګه اوس دا چې کوم دی څنګه شو ډېره مننه ایوب صاحب خپلو شو که نه الحمد ګوره په دې کې چې چا همت کړي یا پکې چا پیسې ورکړي یا هڅه څوک ترې راغلي الله پاک ته هغوی له د آخرت خوشحالي ورکړي الله پاک دې په جنتونو ګوري چې د ټولو مسلمانانو د مرو اسم استادو الله پاک دې ول آخرت دنیا ښایسته کړي نو ټول خلکو همت کړی دی او چې څه نو دا اسم استاد په برکت سره رحم الله کړی دی الله پاک دې په ټولو مسلمانانو سره ښه وکړي الله پاک دې موږ ټول په جنتونو وګرځي ډاډه د مینې جوړول نبي سرور لدما د خیر البشر لدما چې رب رضا شي ډاډه د مینې جوړول نبي سرور لدما د خیر البشر لدما چې رب رضا شي ډاډه د مینې جوړول ډاله د مینې جوړوم ډاله د مینې جوړوم نبي سرور لدما د خیر البشر لدما چې رب رضا شي جی کتونکو تاسو افتتاحي پروګرام هم ولیده د مفتي صاحب خبرې مو اورېدې یو سوال دی چې مفتي صاحب نه به کوو د خدمت انسانیت فاونډیشن په حواله باندې سر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه الخیر سر کتونکو خو تاسو بیان مو اورېده او تاسو چې کوم د خدمت یې وکړلې هغه یې ولیده صرف دومره یو خبره کوو چې د دې نه علاوه د خدمت فاونډیشن صرف د لیکپانۍ پورې محدود دی یا پوره په تحصیل باندې چې هر ځای کې وي نو تاسو به ولودان رسوئ بسم الله الرحمن الرحیم زه ظهور صاحب تاسو د او ایوب صاحب ډېر شکر ګزار یم چې تاسو زنګ د موقع لراله کوم سوال چې تاسو وکړو نو د دې نه مخکې په کووډ-19 کې مونږه په پورا تحصیل نه په پورا ډسټرکټ کې د روستمه پورې شیرګړه پورې او دې طرف ته خرکی کرامپور درګاه پورې د کې مونږه الحمدلله بلکې وندا س کیسز پکې لاهور سټي کې دا مونږ په ایزی پیسه باندې په کووډ-19 کې 300 فیملیز ته مونږه دینا چې کوم دینو راشن او هغه کار زموږ روانو او باقي زموږ د مونږه ځکه لیکپانی لیکل نه دي کاټلنګ مو ور کړی دی زموږ نظر الحمدلله په پورا ډسټرکټ نه په پورا فلحال کې پی کې باندې دي کله خلک مونږ سپورټ کی ان شاء الله زموږ حوصله او زموږ عزم ان شاء الله دا مړاوي کیږي نه لخيره سره کار به زموږ مخ کې رواني ان شاء الله بالکل
مطلب تاسو په کې پی کې چې هر ځای کې څه مسایل او تاسو چې څومره وس کېږي هغې له به ځان رسوئ. بالکل هغې له به ځان رسوو انشاءالله زموږ اراده ده او کلکه اراده مو ده له خیره سره. ډیره مننه کتونکو. تاسو د لیکپانۍ نه د خدمت انسانیت فاونډیشن دا پروګرام وکړه. یو ډیره ښکلې لویه جذبې سره راوړاندې شوی دی. خدای دوی له توفیق ورکړي او هغې خلکو ته هم چې کومو په دې کې امداد کړی دی که هغه د ملک نه بهر دی که په ملک کې دننه دي الله تعالی دې د دې که 1 روپۍ ورکړي دي او که لاکې ورکړي که هزارې ورکړي دي په آخرت کې دې په کار راولي. ظهور خان اجازه غواړم د بل پروګرام پورې د الله په امان.